أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. پرون سبق کې منګه د الله پاک د پاره شپږ دلایل هغه ثابت کړو چې الله پاک حي علیم قدیر او بصیر سمیع او شائع دا دی. او په دې باندې الله درې دلایل پیش کړو چې یو خو عقل بداهتن دا خبره مني چې دا څومره لکه صانع موجود دی لکه د هر سره چې په ترتیب سره خپل په نظام سره چلیږي نو دا بغیر د صانع نه نشي کېدی خامخا د په صانع پکار دی. دویم دلیل دا ویلو چې کدا صفات ته ونه مني د دې رازید به الله پاک د پاره مني او د دې څومره ازداد چې دی او ازداد دی دا د صفات د نقص دي او الله پاک د هر قسم عیب نه او د نقص نه پاک دی. دیم د شریعت نه دا خبره معلومه شوې ده د قرآن او د حدیث نه چې دلایل باغې باندې چې الله پاک حي ذات لك الحي القيوم انه عليم بذات الصدور. په دریم دلیل باندې اعتراض دا و چې دلته دا تاسو ثابت کړي شریعت نه نو شریعت خو به حالت مونږ چې کله لکه تاسو صانع ومني او صانع موجود شي او صانع او چې لکه ما دا شریعت نه هغه یو شریعت مقرر کی قرآن او حدیث هغه نقل نه دلته سره خو دور لازمي نو موږ چې دوه قسم احکامات دي یو د هغې ثبوت په شریعت باندې موقوف دی دویم د هغې ثبوت په شریعت باندې نه دی موقوف. نو توحید دا دی چې د دې ثبوت په شریعت باندې نه دی موقوف او کوم څه چې په شریعت باندې موقوف دی نه موږ دلیل ته نه پیش کړل. نو دې ځای پورې چې څومره صفات د الله پاک دا د الله پاک دپاره صفات ثبوتیه بیانول و د دې ځای نه لکه موږ وایو الله پاک حی قدیم دی واجب الوجود دی ژوندی دی علیم دی قادر دی سمیع دی بصیر دی. د دې ځای نه اوس صفات سلبیه بیانوي چې الله پاک عرض نه دی الله پاک جسم نه دی الله پاک جوهر نه دی. نن سبق کې دا دی چې لیس بعارض چې الله پاک دا عرض نه دی. په دې خبره باندې چې الله پاک عرض نه دی دا دوه دلیل پیش کړي. یو دلیل دا دی کچرتا دا صانع عالم دا عرض شي نو عرض پخپل وجود کې محل ته محتاج وي لکه عرض خو دې ته چا قائم بل غیر وی کنه نو کدا صانع عالم دا عرض شي نو عرض خو پخپل وجود کې ست محتاج وي غیر ته محتاج وي او محتاج کېدل چې دا ممکن علامه ده نو که صانع عرض شي نو دا به ممکن وي دا بیا واجب الوجود به نه وي نو لهذا صانع عالم عرض نشي کېدلی. پوه شو به دلیل باندې صانع عالم دا عرض نه دی ولې نه دی ځکه چې عرض په خپل وجود کې چاته محتاج وي غیر ته محتاج وي او محتاج کېدل چې دا څه علامه ده د ممکن علامه ده د امکان علامه ده. نو که دا صانع عرض ومنلی شي نو بیا به دا صانع عالم یعنی الله پاک دا به څه شي ممکن بشي. دا خبره مخکې ثابته شوې ده چې الله پاک ممکن نه دی. ممکن څه ته وایي چې دا وجود او عدم برابر وي کنه او الله پاک خود څه نه دی الله پاک واجب الوجود دی. دې باندې پوه شئ. دویم دلیل دا دی چې دا عرض بقا دا ممتنع او محال ده. بقا یعنی همیشواله دا عرض بقا څنګه سره ممتنع ده او محال ده. نو که صانع عالم عرض ومنلی شي نو بیا به بقا محال شي حالانکه دا خبره ده الله تعالی لپاره بقا ضروری ده الله تعالی لپاره څه ضروری ده او عرض نه دلیل د عرض لپاره بقا سره ممتنع ده. لکه پوه شو به معنی الله پاک عرض نه لري یو دلیل غوښو دویم دلیل لري چې الله پاک عرض نه لري په دې خبره باندې دلیل لري چې د عرض د لپاره بقا ممتنع او محال ده یعنی عرض دا همیشه نشي پاتې کېږي او د الله پاک د لپاره د صانع عالم د لپاره دا خبر ضروری ده چې هغه به سوي باقی به وي د لپاره بقا ضروری ده. پوه شو به معنی لہذا صانع عالم ته دا عرض نشي کېږي لکه پوه شو به معنی
او کدا عرض دا بقا دا تسلیم کړل شي کدا عرض بقا سکل شي کته چیرې عرض خو بقا ممتنع نه محال ده او کته چیرې دا سي عرض ده چې موږ ولا بقا ګړو نو عرض هم یو محل ده عرض هم یو محل ده او دغه ته بقا دا هم سره دا محل نو عرض هم یو معنا ده عرض هم سره او بقا هم یو معنا ده نو دلته با قیام المعنى بالمعنى بر شو قائم کېدل د معنا په معنا سره دا محال دي لکه پوه شو به معنی نو دا عرض د لپاره بقا نشته نو چې د عرض د لپاره بقا نشته نو الله پاک عرض نشي کېدلی لکه په دې خبره باندې پوه شوي ها ګورې موږ دا خبره وکړله چې الله پاک د لپاره صفات سلبیه هغه ثابت دي نمبر 1 دلیل پای راځي چې لیس بعارض الله پاک عرض نه لري الله پاک عرض نه په دې خبره باندې دوه دلیل دي نمبر 1 دلیل دا دی چې الله پاک عرض ځکه نه لري چې عرض په خپل وجود کې محل ته محتاج وي او کوم څه چې غیر ته محتاج وي نو هغه ممکن وي نو که الله پاک عرض شي نو بیا به دې نه ثابت شي چې الله پاک ممکن دی او مخکې دا خبره شوې ده چې الله پاک ممکن نه دی بلکې سره دې پوه شوي دویم دا دی چې عرض د پاره بقا ممتنع او محال ده او د الله پاک د پاره بقا ضروری ده د الله پاک د پاره څه ضروری ده بقا ضروری ده نو کدا الله پاک د پاره عرض اومنل شي نو بقا به هم محال شي حالانکه د الله پاک د پاره بقا جنده ضروری ده لہذا الله پاک زنده عرض نشي کېدی او کته وي چې دا عرض د پاره درې بقا چرنده ته اومنه چې دا د عرض چې د لپاره بقا شته نو بیا به قیام المعنى بالمعنى براشي یعنی قائم کېدل د معنا او په معنا سره راشي څه مطلب دی چې ګوره دا عرض هم یو معنا ده معنا چې داغي ثبوت یاغي وجود په بل څه باندې کیږي او دا بقا هم یو معنا ده نو قائم کېدل د معنا او په معنا سره شو قائم کېدل د معنا په معنا سره دا نه کیږي یعنی د دې خبرې مطلب دا لګا نه دا قیام المعنى بالمعنى دا وي محال ده دا ځکه د قیام مطلب دا دی چې دا عارض په خپل تحیز کې د محل تابع وي تحیز معنا زه نیول نو عارض په خپل تحیز کې د څه تابع وي د محل لکه ګوره منګه دیوال دی کنه زیړ دیوال دی نو دا دیوال چې دا ذات ته محل او بدی باندې زیړواله چې دا سره دا عارض دی عارض قائم بالغیر ته وي کنه نو دا زیړواله چې عارض دی د دې د تحیز یا د دې د ذهن ول چې کنه دا د دې محل تابع دی کدا محل وی دا زیړواله به وي که محل نه وي جو زیړواله به وي به معنی نو دا خبره چې عارض په تحیز کې د چا تابع دی د محل تابع دی نو کچرته دا محل هم عارض شي او بقا جنن دا هم عارض دي نو دلته کې با یو څه د دې چې هغه مطلب په خپل باندې د بل تابع دی او دا هغه شی دا تابع کې نو په خپل باندې بل تابع دی په بل څه تابع شي لکه پوهیږي به نه معنی لکه ته چې ګوره عارض د پاره بقا نشته کله عارض د پاره ته بقا ومنې کنه نو بیا څه خرابې راځي قیام د معنا په څه سره راځي په معنا سره دا خبره ثابته و چې قیام د معنا په معنا سره څنګه راځي نو د دې خبره مطلب دا دی چې دا عارض په تحیز کې د خپل محل تابع دی عارض په تحیز کې تحیز معنا سره زیر غیرول سره غیرول دا څه تابع دی د محل تابع دی لکه ګوره یو رنگ دی کنه یا سپینواله تورواله هر څه شي دی نو دا تورواله خو د چا تابع دی کنه د څه غونښت چې مونږه لکه تور ما د وخه نو تور ته په څه وخه او چې تور په سشي باندې جو ته په دای تورواله واځي شي کنه نو خو جسمونه د څه د دې عارض نشته ده پوه شو مې معنی ها نو دا عارض په خپل تحیز کې د چا تابع دی او ته وی چې د دې عارض د لپاره بقا ته تسلیمه نو کوم څه چې د بل تابع دی چې هغه عارض دی
او هغه د پاره ته بل هغه د بل څه د پاره ته مطبوع غني نو په خپل باندې د بل تابع دي نو څوک بل دغه شي لکه هم په پخته کې وایي چې لکه چې وده بس وده برا پاسه وده را پاسول شي ها وده نشي را پاسول کنه وې د سوال نه کیږي لکه تاسو څوک چې لکه مال یو نوړې ډوډۍ راکا ټول یو نوړې ډوډۍ ورکه او بل ته تو چې لکه مال سوال مال یو نوړې ډوډۍ مال لگا نو خدای دې وای خو نه کړه ما خو ځان نه دنه وته دا د څه رقم نو دا شانتي دا خبره ده هغه پوه شوي چې د عارض د پاره ته بقا منې کنه نو عارض په خپل دغه تابع دی د څه تابع دی نه محل تابع دی هغه پوه شوي به معنی یعنی په خپل ځای نشته نو بل څه بس ځای ورکی دیو نه خبره ده چې عارض د کم سیس سره چې کنه د کم محل سره قائم وي نه به متعیز بالذات وي عارض د چا سره قائم نه سوي متحیز بالذات وي متحیز بالذات چې نه جوهر وي عارض همیشه د څه سره راځي د جوهر سره راځي پوه شوي په دې باندې هغه په دې خبره باندې پوه شوي اوس دا دویم دلیل نه دویم دلیل چې موږ په دې کې موږ دوه مقدمې ثابت کړل یو دا موږ ویل چې عارض د بقا جننه دا دغه یو دوه خبرې موږ وکړلې یو موږ وایي کنه کله عارض د پاره چې دا بقا ته تسلیمه نو دا غي لپاره د بقا قائم کېدل چې دا ضروری دي د بقا او قیام العارض بالعارض برازي قیام المعنى بالمعنى برازي پوه شئ نو دا خبره ده دا غلطه نه ځکه قیام المعنى بالمعنى په هغه صورت کې راځي چې کله دا قائم او مقام به دا ځوانه جدا جدا سيزونه وي قائم او مقام به سوي او دلته کې په دې ځای کې دا قائم او مقام به دا ځوانه یو شی دی قائم او مقام به دا ځوانه سړي لکه وې دلته کوي ته کنه چې قیام المعنى بالمعنى راځي لکه موږ وی دیوال دی د دیوال ذات په دیوال باندې جوړواله چې دا عارض دی او په عارض باندې بقا چې نه دا موږ وی چې نه راځي نو دا په هغه صورت کې نه راځي چې کله د دې په منځ کې څه وي دا قائم یعنی دا دیوال او مقام به دا قائم چې دا دغه رنگ دی او مقام به د ځوانه سوي جدا جدا سيزونه وي او دلته کې د ځوانه چې دا جدا جدا سيزونه نه دي هغه پوه شوي بلکې دا ده کنه چې بقا حق خبره ده وایي چې د دې شي دا بقا داغه عین وجود دی یعنی په کم ټیم کې چې اوسې د عدم نه وجود تراشي په کم ټیم کې چې دا سیز د عدم نه وجود تراشي نو په دغه وخت کې چې کنه دی حدوث ته وجود وای څه ته وای حدوث ورته دی حدوث ته وای وجود ورته وای وجود او بیا چې کله هغه وی او لږ وخت پاتې شي یعنی بقا به راشي نو هغه ته بیا مستمر او برقرار ورته وای څه ورته وای مستمر او برقرار مطلب دا دی چې تدوانه یو شی دی دا ځوان سړي یو شی دی یو شی څنګه دی کنه چې په کم ټایم کې دا لکه پیدا شو د عدم نه وجود ته راغی نو په دغه ټایم کې موږ د دې لپاره وجود ثابت شو څو سره ثابت شو او چې کله دا بیا وی لږ وخت تیر شو موږ وایو د دې لپاره وس دا وجود مخکې نه شو وس دا برقرار دی وسره مستمر دی او کم څه باندې چې وجود دی او کم چې مستقر او برقرار دی ځوان یو شی دی ځوان سره یو شی دی لکه پوه شو به معنی دا ځوان سره یو شی دی کنه لکه دغه دیوال دی کنه دا رنگ کو نو چې بلاوله کې رنگ کو نو مطلب موږ وایو چې لکه سپین دیوال دی او په سپین دیوال باندې تا تور رنگ واچو نو په کم ټایم کې چې تا دا رنگ واچو نو په دغه ټایم کې چې نن دا سره دا وجود د دې راغی او چې کله بیا دې لس ورځې سپیشل ورځې نو موږ چې وجود خو مخکې نه شو و دا سره مستمر او برقرار دی الهغه پوه شو به معنی پوه شو نو استا دا خبره به الله راتله چې قیام المعنى بالمعنى محال دی چې کله قائم او مقام به جدا جدا شول او دلته کې دا عرض چې وجود دی او داغه بقا دا برقرار مونږ ویل کنه برقرار نو دلته کې دا قائم او مقام به د ځوان یو شی دی دا پوه شو به معنی ها قائم او مقام به د ځوان سره یو شی دی لکه به دې خبره باندې تاسو پوه شولئ ها نو موږ وایو چې لکه دا سیس د دې ځوان زمانه بدلې شوې حدوث دې ته هغه وخت وایي چې کله دا اول پیدا شي او چې کله وخت شي نو بیا ورته څه ویل کېږي مستمر او څور ته ویل کېږي برقرار ورته وایي لکه دغه وایي دا وجود ولم يبقى متکلمین دو یو
اعتراض کوي. اعتراض دا دی چې لکه بیا خو د دې مطلب دا دی چې وجود فلم یبقا، متکلمینو دا مقوله ده چې وجود فلم یبقا دا مقوله چې نن دا صحیح ده. دې مطلب دا دی چې وجوده دا سیز اوموندلی شو خو فلم یبقا برقرارو نه دی پاتې شوی. نو چې اوموندلی شو برقرار نه دی پاتې شوی نو دلته کې خو اجتماع د نفي او د اثبات راله ته دا سیز اوموندلی شو نه دی موندلی شوی. پوه شو بنې معنی وجوده فلم ولم یبقا موندلی شوی دی خو باقي نه دی پاتې شوی. چې موندلی شوی دی او باقي نه دی پاتې شوی نو لاول دی وي چې دا موندلی شوی دی دا اثبات دی او بیا وایي چې نه دی موندلی شوی باقي پاتې شوی نه دی نو دا سره نفي ده. او د نفي او د اثبات را جمع کېدل دا اجتماع د تناقض دی. نو موږ ورته وایو چې دلته کې زمانه بدله ده. اصل کې دې مطلب دا دی چې انه حدث ولم يستمر وجوده چې دا حدث دی خو د دې وجود چې دا مستمر نه دی یعنی باقي نه دی پاتې شوی. نو موږ وایو چې دا د دې لپاره چې موږ کوم وجود ثابت کړو دا په یو زمانه کې وو او دا باقي پاتې کېدل دا بقا چې تا منفي کړې ده دا چې په بله زمانه کې کړې ده. که مخکې موږ دا خبره وکړله چې حدوث ورته په یو زمانه کې وایي او بقا او برقرار او مستمر پاتې کېدل ورته په بله زمانه کې وایي. او د تناقض لپاره دا شرط دی چې د هغې په زمانه به څه وي یو به وحدت موضوع و موضوع محمول مکان در تناقض هست وحدت شرط دا ویلي دي که نه دا منطق نه ده ورته وایي. نو لکه په دې خبره باندې پوه شوئ د اثبات تعلق یې د اولني وخت سره دی او د نفي تعلق یې د څه سره دی د وروستني وخت سره دی. لکه په دې خبره باندې پوه شوئ. نو دوی چې دا کومه دا خبره کړې وه چې لکه عرض باقي پاتې شي نو بیا د قیام المعنی بالمعنی راځي نو دا خبره هم صحیح نه ده. او دویمه خبره چې دا وکړه لکه نه چې د قیام د عرض معنی دا طبیعي ده په تحیز کې نو دا خبره هم موږ نه تسلیمو بلکې صحیح خبره دا ده چې دلته کې دې نه مطلب دا دی چې دا قیام قائم او بقا چې کوم د مقام او عرض چې موږ وایو چې په قیام کې به دا عرض دا به د مقام تابع به وي. دا خبره چې نه مطلب دا دی چې دا به په دې صورت کې وي چې دا اولنی موصوف او دویم صفت جوړېدل به د هغې دپاره صحیح وي. اولنی موصوف او دویم به د هغې دپاره صفت و نو لکه ته جسم اسود نو په دې کې دا اولنی جسم چې دا موصوف دی او دویم چې دا سره صفت دی. د دې مطلب دا دی او دا مطلب یې نه دی چې هره صفات چې نه دا د بل چا تابع دي په تحیز کې ځکه که صفات په تحیز کې د ذات تابع شي نو د الله پاک دپاره چې کوم صفات دي نو هغه به بیا په تحیز کې به دای کېدل شي او د الله پاک ذات او د الله پاک صفات د تحیز نه سري. مخکې دا خبره شوې ده مخکې دا خبره شوې ده چې د الله پاک څومره ذات او د الله پاک صفات دي نو دا متحیز بالمکان نه دي بلکې د دې مطلب دا دی چې د دې دپاره د دې صفت جوړول دا صحیح دي. نو لکه دا الله پاک دپاره کوم لکه الله العظیم ویل الله السمیع ویل الله البصیر ویل چې دا صحیح دي. دلته کې اوس دا صفت ته د موصوف دپاره چې دا تابع کړو. پوه شوئ چې موږ وایو دا عرض د خپل محل تابع دی نو دا په تحیز کې نه دی په تحیز کې نه دی تابع لکه پوه شوئ په دې معنی بلکې دا تابع دی چې د دې دپاره موصوف جوړول صحیح دي. د دې دپاره څه جوړول صحیح دي موصوف لکه پوه شوئ په دې معنی پوه شو ګورئ دی لیس بعارض چې د الله پاک ذات دا چې نه دا سره عارض نه دی. ولې عارض نه دی نو دوه دلیل لري. نمبر 1 دلیل دی لانه لا يقوم بذاته ځکه چې عارض چې دا قائم بذاته نه وي بل يفتقر الى محل بلکې دا عارض چې دا محتاج وي ستا یو محل ته داسې محل ده يقومه چې هغه دې لره څه کوي قائموي فيكون ممکنا نو بیا به الله پاک ذات بس شي ممکن بشي ځکه کم سلسله کنه دا غیر ته محتاج وي نه هغه څه وي ممکن وي. لکه پوه شو په دې معنی نو الله پاک ذات نه ممکن نه دی چې ممکن نه دی عارض نه دی. دویم نمبر دلیل ولانه يمتنع بقاؤه چې د دې عارض دپاره بقا سره ممتنع ده د عارض دپاره بقا سره والا
او د عرض لپاره بقا ممتنع ده او الله پاک دې دا د لپاره بقا ثابت ده نو که الله پاک عرض شي الله پاک څه شي عرض شي نو بیا ودا مطلب چې په الله پاک باندې بقا راځي کنه دا بقا نه راځي کنه دا په د عرض لپاره بقا دې دا ممتنع ده لکه پوهیږئ په دې باندې نه اوس دی وی کنه و الا کچری دې څه شي مطلب یعنی دا بقا ممتنع نشي او ته دا بقا لپاره دغه تسلیم کې اومنه چې د بقا د عرض لپاره څه اومنه بقا اومنه د عرض لپاره څه اومنه چې عرض لپاره بقا ته اومنه چې عرض لپاره بقا چې انداشتره نو بیا به څه چلو شي لکان البقاء معنى قائما به نو دا بقا چې دا هم معنی ده کنه بقا هم معنی ده او پس پورې چې قائم دی عرضو ناغم سره معنی ده فيلزم قيام المعنى بالمعنى نو دلته به لازم شي قيام د معنی په معنی سره وهو محال او قيام المعنى بالمعنى چې دا سره محال الهغه پوه شو باندې وای کدا عرض د پاره تبقا اومنه نو عرض هم چې دا قائم بالغیر دی او دا بقا چې دا د عرض د پاره ثابت دی نو دا هم قیام دا قیام المعنى بالمعنى دا محل دی اوس دا خبره چې دا قیام المعنى بالمعنى ولې محل دی نو بدی باندې پیش کړي چې لأن قیام العرض بالشيء معناه ځکه قائم کېدل قیام د عرض به اوسې سره دا معنا دا غیدا ان تحيزه تابع لتحيزه چې تحيز د عرض تحيز د عرض تابع د تحيز د شي لپاره کنه الکه د عرض خپل څه شته او د عرض چې زین ولري نو دا په د عرض تابع دی په تحيز کې د چا د ریشي تابع دی کنه خپل خو د دې وجود نشته کنه وایي کنه وایي ولا عرض لا تحيز له بذاته او د عرض دا خپل ذات په اعتبار سره تحيز نشته لري چې خپل تحيز وي حتى يتحيز غيره بتبعيته چې دا تحيز او کې د غیر د تحيز شي په تبعیت د سره نو د عرض خپل ځای نشته نو دا وبقاله څه ورکی لکه پوه شو به معنی ها د کدا بقا د عرض لپاره ته ثابت دی نو حاله به ثابت دی چې د عرض خپل څه ځای کنه نو عرض خود په خپل باندې په خپل تحيز کې چا تابع دی د محل تابع دی نو چې عرض په خپل تحيز کې د محل تابع دی نو ته د بقا څنګه د حته په تحيز کې دی عرض تابع کې الګا پوه شو به معنی ها دا دوه دلیلونه وشول او قیام المعنى بالمعنى چې دا محل دا وشول اوس دا دویم دلیل چې کوم شو کنه چې دا قیام المعنى بالمعنى دلته نو دای خراب کړی دی په دې کوی دا غلط مطلب تاسو هغه سره دا ان شاء الله بیا سبا دې تفصیل وړو